الرحمن الرحیم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا یو سلویختم نمبر حدیث شریف ہے 1741 نمبر. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. اللہ پاک دی راضی شي. اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضي کی. اللہ پاک دی زما ستا او د ټول امت ته طرف نه بهترین بدلی ورکی. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک ارشاد نقل کئی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقولوا الکرم انگورو تا کرم موائی. دا مخکم ویلیو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ انگورو تا کرم ویلونا دید وجه نمانا راغلی دا چې زمانہ جاہلیت کې د خلکو دا عقیده وه چې د انګورو شراب اسکلو نه بعد زړه کې د سخاوت لهر پیدا کیږي. نو د شرابو په مذمت کې بیا داسې مدحیه الفاظ د انګورو دپاره استعمالول منع شوه چې د شرابو ښه نفرت په زړه کې کیني. هغې دپاره به داسې ښه الفاظ نه استعمالې. د دې د استعمال اجازت نشته دی. شراب څومره پلید شی دی نومې ورله څومره پاکي ښی دی. سخاوت خو د مؤمن زړه کې د ایماندار زړه کې د کافر هم نه ده چا ایماندار. ولکن قولوا العنب انګورو ته به عنب وایي والحبلة او حبله به ورته وایي. دم د انګورو نامې دي په عربی کې. رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کتاب الالفاظ من الادب باب کراہیت تسمیت العنب کرمن او صحیح ابن حبان کی 5831 نمبر باندې دا حدیث ذکر دی. مونږ او تاسو پښتانه خو انګورو ته کرم او دغه نمونه ناخلو خو زمانہ جاہلیت کې به عربو داسې کول. خو مونږ او تاسو له دې حدیث کې یو بل سبق دی پکې ووایم که نه. هغه دا دی چې زمونږ او تاسو پیغمبر علیه السلام زمونږ او تاسو د الفاظو تصحیح کوي. دا خبره چې سړی کوي که نه مونږ ته هغه مشرانو څنګه متلونه پرېښي وي اخره دم خبره ده اخره او ډک شه دم خبره ده. خو دا اولنۍ څومره د اعزاز ده او دا دویمه څومره د بېعزتۍ ده. مطلب دا دی چې کله مونږ او تاسو کومه موقع کې الفاظ استعمالو چې د هغې موقع مناسبت سره هغه درست الفاظ وي نو دې نه اندازه ولګوئ چې مونږ او تاسو خپل پیغمبر او خپل شریعت په خبرو کې آزاد نه یو پرېښي چې کینې سم خوښوي بس وایي نه. من هم پکې شته د څه اجازت شته د څه نشته. نو بیا د دې نه تاسو خپل اندازه واخلئ چې د کتلو په هکله د اورېدلو په هکله د بویولو په هکله او دغه شانتې په لاسونو د نیولو په هکله په خپو د تللو د دل و دماغ کې د سوچ او د تصوراتو د تخیلاتو د خیالاتو په هکله به ګینې مونږ آزاد پرېښودلی شوي نه. مونږ مسلمانان یو او مسلمان با په قدم قدم د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک هدایات او تعلیمات راخلی او په هغې به عمل درآمد کوي. کو به که خیر.